حضرت خضر علیه السلام چې کله د موسی علیه السلام نه جدا کېدو نو موسی علیه السلام ورته ویل چې ماته نصیحت وکړه. نو حضرت خضر علیه السلام ورته یو څو نصیحتونه وکړل. په هغه نصیحتونو کې یو نصیحت دا دی چې خپل ځان دا د جګړو نه محفوظ ساته، او دویم ورته دا ویل چې بغیر د حاجت چرته ځمو چې ستاسو حاجت نه وي، څه ضرورت نه وي، نو بغیر د حاجته بغیر د ضرورته چرته ځمو. دریم ورته دا ویل چې بغیر د تعجب نه خاندمو. او څلورم نصیحت ورته دا کړی چې د کوم خلکو نه ګناه وشي، کوم خلک ګناهګاران دي، په هغه خلکو باندې تعجب مه کوه. او پنځم ورته دا ویل چې د کوم خلکو نه خطا وشي یا څه ګناه وشي، نو په دغه ګناه باندې په دغه خطا باندې ولا پیغور مه ورکوه. او شپږم نصیحت دا دی چې کله ستانه څه خطا وشي، څه ګناه وشي، نو په دغه ګناه باندې خفه کیږه، په دغه باندې جاړه. دا شپږ نصیحتونه وو چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته کړي وو. حسن بصري رحمه الله د یو هلک په خوا باندې ورتیر شو، او هغه هلک او هغه نوجوان خاندل. نو حسن بصري رحمه الله د نوجوان ته وویل وای آیا تا په پولیس سیرات باندې چرته پورې وتی؟ نو هغه ورته ویل چې نه، زه خو نه یم پورې وتی. بیا ورته ویل آیا تا ته دا خبره ښکاره شوې ده چې ته به جنت ته ځې که دوزخ ته به ځې؟ نو هغه هم ورته دا ویل چې ما ته د دې خبرې پته نشته. نو بیا هغه هلک ته د حسن بصري رحمه الله ورته ویل چې بیا خاندې ولې او بیا دومره خوشحالیږي سله؟ نو بیا د دې نه پس د هلکو بیا چرته هم چې دا خاندلی نه دي، ټول عمر بیا دا د خفګان او په غم سره هغه خپل ژوند تیر کړی دی. او د عمر بن عبدالعزیز په باره کې راځي چې کله به د شپې قرآن مجید دا آیت ولوستو چې اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون، دا آیت به هغه لوستو نو هغه د سترګو نه به اوښکې روانې شو، جړل به، او دا آیت به لوستو. د عیسی علیه السلام په باره کې راځي چې ده به هم ډېر زیات جړل، او چې کله به د هغه مخې ته د قیامت تذکره کېده یا به د آخرت تذکره کېده نو هغه به ډېر زیات جړل. او بیا به دام ویل وی د ما دپاره دا مناسب نه دي چې قیامت تذکره کیږي او زه دې خاندمه. او